کله کله یو سړی خپل ځان ته شراوي کوي وای خدای دې ما در څخه واخلي کله کله خشم ورسي و خپل مور ته وای خدای دې ما در څخه واخلي خدای دې ما ړوند کی خدای دې ما کون کی خدای دې ما شل کی خدای دې ما تعالی را ټوکړې ټوکړې راوړي صحیح سنو کله کله یو سړی بیا خپل اولاد ته بدعاوي کوي خدای دې در په در خدای خو دې ځواني مرګ کدا څوک دا ښځې وایي خدای دې مزغی مات کا خدای دې ملا مات کا خدای دې په ټول ژوند پر خیر مې پیښوا دا مور پلار و خپل اولاد ته بدعاوي کوي د الله رسول فرمایي ځان ته به هم بدعا نه کوي و اولاد ته به هم بدعا نه کوي دغه بدعا چې د هغه کېدلی سي د قبلېدو ځای راسي بیا به تر ټول جهان په خپله ډېر وژاړې ځکه غم یې ستا دی وایي لاس چې مات سي آخر خپلې غاړې له راځي صحیح سلو نو دلته د الله رسول فرمایي نه به ځان ته بدعا کوي نه به اولاد ته بدعا کوي نه به خپل مال و کاروبار ته بدعا کوي چې زما کاروبار دې ورک سي زما کاروبار دې تباه سي زما کاروبار دې در په دره سي د الله رسول فرمایي مه وایه دا خبرې مه کوه دا تورې مه وایه د قبلېدو ځای بیا راسي تر ټولو زیات ذلیله خوار در په دره به ته سي صحیح سلو او دا حدیث هم دی د مسلم شریف څونه عجبه خبره ده عزیزانو زموږ نیمه ژوند تر دعاو په بددعاو ډېر نه دی تېر سوی تر دعاو پر بددعاو ډېر نه دی تېر سوی یوه مور و خپل زوی ځوان زوی ته وایي چې ما تې ویلي دي دا هلک چې زما مور ما ته وایي خدای دې ټوکړې ټوکړې بېرته زما کور له راوله یوه مور دومره مجبوره کیږي چې هغه خپل ځوان زوی ته دغه دعا یا دغه بددعا چې دغه کوي نو ته اندازه ولګوه چې دا به څومره لویه شرا ده او دغه ځوان به کړي څه وي چې دی د خپلې مور د دعا بجای بددعا چې د هغه ګټي نو لهذا د الله رسول فرمایي ما تاسو به خپلو ځانو ته بددعاوې نه کوئ تاسو به خپلو مالو ته بددعاوې نه کوئ تاسو به چا ته و خپل اولاد ته بددعا نه کوئ بیا دا دعا نه ده عزیزانو دعا ده که بددعا ده دا قبلېدی ضروري نه دي چې ما تا سهار بددعا وکړه ماښام لره قبوله سي ضروري نه ده دا خبره ما تا نن بددعا وکړله یا نن ما تا دعا وکړه یا ما تا ته نن چا دعا وکړه یا نن بددعا راته وکړله کال پنځه لس شل بعد به هغه دعا که دعا و هغه به قبوله سي که بددعا و هغه به الله رب العزت په خپل دربار کې قبوله کړي علامه زمخشري چې دی جارالله زمخشري دا ډېر زورور مطلب عالم تیر سوی دی په نحو کې راواخله په تفسیر کې راواخله کشاف د تفسیر دی حافظ فضل صاحب رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي ډېر لوړ سړی ډېر انتیک سړی ډېر لوړ علم دا زه نه وایم دا علما وایي علما زه څه حیثیت لرم دا علما فرمایي چې د ده څومره لوی علم و څومره علم الله ورکړی یاره سهار به د قرآن و درس ته کښېنستی په روزه کې سهار مطلب ناس ماپښین منچ به قضا کېدی پر دغه ټیم به بیا موږ ایله کړو بیا به یې چټۍ کړو تا اندازه ولګوه هغه بیا هم د یوه آیات یا د دوو آیاتو یا د درو آیاتو یا د یوې رکو تفسیر به په 5-6 ګنټې وکړ نو به څونه غټ خلک یا بس پښتانه ډېر بې قدره خلک دي دا چې کله ځینې مړه سي انو په ژوند کې د پلار خبره نه منله پس له مرګه وروره بیا دی دی بیا د قبر په خیدت دی بیا اگربتی دی بیا ګلګلاب دی بیا ګلان دی بیا کتبی دی ولې نو تا په ژوند کې د پلار خبره نه منله اوس ولې بې قدره خلک دي پس له مرګه دوی د خپلو مشرانو ډېر خیال چې دی هغه ساتي او بلوڅانو کې بیا دا خبره نه ده بلوڅان په ژوند کې د خپلو مشرانو ډېر خیال ساتي ولا زه نن یو ځای را روان یم یو ډېر مشر د بلوڅانو مشر راباندې پېښ شولو د خپل قوم د خپلې قبیلې ډېر مشر و ده دا سیګریټ څکوي نو زه چې پر راووتلم ده دا سیګریټ داسې وغورځوي په خدای قسم لکه زما بچی چې سیګریټ څکوي زه ورباندې ورسم یا ستا بچی سیګریټ څکوي پلار ورباندې ورسي څنګه شرمنده چې څنګه دا سیګریټ وغورځوي څنګه سایډ ته شي دې سپین ږیري دې مشر سړي والله په دومره قدر مان یاره سبحان الله موږ خو هېڅ حیثیت نه لرو الله رب العزت به د ده قدر قبول کړي په خپل دربار کې نو حافظ صاحب ویل حافظ فضل صاحب رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي
زه خپل استادانو ته هر وخت دعا کوم چې په دا پوه سم د قبلېدو ځای دی زه خپل استادانو ته دعا کوم خپل استادانو ته دعاوې کوئ دا چا تا ته الحمدلله در زده کړې ده قل هو الله در زده کړې ده و تا ته چا التحیات در زده کړې ده دعای قنوت در زده کړی دی درود در زده کړی دی د الله وحدانیت در ښوولی دی د محمد رسول الله مبارک ختم نبوت در ښوولی دی دعاوې ورته کوئ نو هغه پر موږ حق لري که نه لري حق را باندې لري یاره زه والله اسکول نه دي اسکول استادان په اسکول کې چې ما ته کوم استادانو سبق ویلی زه په هغو پسې هم دعاګانې کوم ځکه حق را باندې لري او د کاله یو قرآن په خپل استادانو پسې وایم د کاله یو قرآن په خپل استادانو پسې وایم نو اپی صاحب ویل د دوی په پښه باندې ګوډ د علامه زمخشري چې کوم دی نو اپی صاحب ګوډۍ بلې ګوډۍ ول ګوډۍ داسې ویلي دي داسې ویلي داسې دغه علامه زمخشري فرمایي وایي زه یو وخت کوچنی وم ما یو مرغۍ غالبا علامه کمال الدین دمیري به لیکلي ول ما مرغۍ نیولې وله په پښه مې تړلې وه سپڼسۍ شی می چې دی دا مرغۍ له ما پورته سو ولاړه یو دیوال یو چون یو غار و په هغه ننوتله چې ننوته نو سپڼسۍ د باندې و ول ما هغه سپڼسۍ هغه هر څه چې و هغه ما راکشوی نو زما مور پر ما غږ وکړ ای خدای دې پښه ماته کړه دا مرغۍ په پښه ور ماته کړې دا رقمې سړی نه راکشي چې د مرغۍ مخ په هغه خوا یې تې راکشې نو پښه یې خامخا ماتېږي وایي 40 کاله بعد زما پښه ماته سوه 40 کاله بعد زما پښه ماته سوه زما مور چې ماته شرا کړې وه هغه 40 کاله مخکې هغه الله رب العزت اوس قبوله کړله نو ضروري نه ده چې ما ته بددعا وکړي یا وما تا ته څوک بددعا وکړي خدا مه کړه هغه د سهار لره قبوله سي هغه د ماښام لره یا پرته ده د الله په دربار کې پرته ده نو د الله رسول فرمایي ته به څه کوې ځان ته به بددعاوې نه کوې اولاد ته به بددعاوې نه کوې او خپل مال ته به بددعاوې نه کوې دا یې خاص کر وښول دا ښځې ډېرې زه کله کله دې ته وایم دا وایي چې د ښځو عقلونه چې دي هغه په پنده کې دي زه موره اوس د پنده څومره عقلونه وتلي دي یو زوی به دا به داسې شراوې ورته کوي لکه موږ چې هغه د یهودو اوس کم مشر دی هغه ته بددعاوې کوو یوه زوی ته به داسې شراوې کوي صرف په دا ټلیفون به نه پورته کړی صرف دا د دروازه به ژر نه خلاصه کړی صرف دا د دې به د یو کارغه سار ورته ویلي ماښام لره به هغه ستړی ستومانه راغلی هېر سوی به صرف خبره دا ده د به مور به یو خبر ورته کړي ده به منلی نه نو دونه بددعاوې سړی کوي نو یې کوه یې بیا څه کوه بیا زغمه هم بیا یې وړه هم بیا ستا پر کور برابره ده وړه یې الله دې موږ وساتي الله دې د باباو د ادې د بددعا وساتي د دې په قبلېدو کې نو یوه ذره شک و شبهه نشته بددعاوې مه کوئ سیده ټیک دی اولاد دی بې لارې به یې کله کله به یې وخوا او بله خوا ته سي بددعا سړی نه کوي صحیح سلو د هغه بددعا د انسان پر سر ونښتي ډېر داسې ځوانان شته چې د ده به ډېر ښه ژوند و نن یې ژوند ډېر تباه پوښتنه وکړي ولې مور پلار بددعاوې راته کړي دي ښه مور پلار بددعاوې دار په دار خبرې به هم زده یي مجلس به هم زده یي د جرګې سړی به هم یي مخ به هم لري دسترخوان به هم لري خو لیکن د یوه دیوالو د بل دیواله سره به کېږي وجه څه ده لارې الله ورته بندې کړي چې کله الله لاره بنده کړله بیا به په سپینه ورځ په رڼا ورځ سترګې به دې بلکل کار کوي یو غټ کډې ته به ولوېږي او چې کله بابا وادې دعا درته کړي په توره شپه په نیمه شپه په توره تیاره کې په سترګو به هم کمزوری الله به دې د کډیانو سره ګرځوي الله به دې کډیانو ته نه وراچي دا د چا دا د هغه بابا دا د هغه ادې دعا ده چې کم ژوندي دي او چې کم مړه دي په قبرو کې دي بیا نو دروغزنانو بیا نو قبر ته مه کښېنه چې ډېر مې یادېږي ډېر مې ارمان دی کله دې یادېږي کله دې ارمان دی چې ژوندی و تا ته به ویل زما سګرېټ راوړه زما نسوار راوړه یو جوړه کالي راوړه زما تسبیح راوړه ماښام لره 1 کیلو غوښه ستا راوړله په یارانو دې تر پزې خوړله بابا به زارۍ درته کولې ادې به زارۍ درته ما درواغ به نه وایه درواغ د مابین در ګرځوي نو د الله رسول فرمایي وایي هغه ساعت به د قبلېدو بیا به د دعا الله قبوله کړي تان په دره به سي